اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا بد من التفقه لدي أستاذ ماهر، لا بد من التفقه لذي أستاذ ماهر. وقد رأيت في فتاوى علامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ ويطالع في كتب الفقه بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتى ويعتمد على مطالعته في الكتب، فهل يجوز له ذلك أم لا إلى آخره. غرض دې عبارت نن تاسو دوی زموږ په خپل اصطلاح کې دې ته دا وایو چې تاسو نن دوه سټیشن یو سټیشن یعنی یو غرض د قد رأيت في فتاوى علامة ابن حجر من شروع شي والله تعالى أعلم انتهى پورې ورسي. بیا د دې شعرونو اخري چې کوم شعر دی او كان ظاهر الرواية نو وجوب الافتاء بظاهر الرواية سره دویم مقصد شروع کی. د اولنی مقصد خلاصه دې دا راغلی ده کته ډیر غټ عالم مې فارغ مې شیخ الحدیث مې ارسي یا دا نه چې تا د فقه کتابونه پیدا کړی وي دا غي مطالعه کې یا د چا نه دی ویلي یا د ویلي دي او تا ته ممارست او ملکه د فقه نه حاصله شوی او تا مصاحبه نه کړی صحبت تر فقهانو نه کړی نو کو تا صحبت ته فقهاو کړی وي د استاد ماهر د لاندې د فقه او د اصول فقه او د اصول الافتاء طریقه زده کړی وي نو خیر د بیا ته فتوا ورکوه او کو د ماهر استاد د لاندې د اصول الافتاء طریقه نه وي زده کړی نو بیا به ته فتوا نه ورکړي. دا خلاصه راته دا خلاصه راته د خلاصه دا ده که چېرته دا افطار د استاد سره وکړه نو فتوا به ورکړې او که دا افطار د استاد سره نه کړې صرف د کتابونو نه فتوا ورکړې او چا ته فتوی اجازت نه ورکړې نو بیا به ته فتوا نه ورکړي. د خلاصې په خلاصه پېښ شو. لابد من التفقه لدي استاد ماهر. دې کې دوه نسخې دي او دې کې زموږ د استادانو دوه عبارات دي. یو په معنا د لدی سره لدی په معنا د عند سره لري او یو په معنا د لیزی سره راغلی خو لدی بهتر راغلی په معنا د عند استاد ماهرین. د خلاصي نشته د تفقه د فارغ د تفقه نه مراد دلته فتوا ده د استاد ماهر چې ته د استاد ماهر سره وخت تیر کې نو فتوا به ورکړي چې د استاد ماهر سره د وخت نه تیر کړي نو فتوا نشي ورکولی. وقد رأيت في فتاوى علامة ابن حجر د ابن حجر دو فتاوی یو ته فتاوی حدیثیه ویل کیږي د فتاوی حدیثی فنوم سره زما د معلوماتو د لاندې دو فتاوی دي. یو د علامه شمس الدین السخاوي الشافعي المصري القاهري فتاوی هغه ته فتاوی حدیثیه وی ما سره شته او یو د ابن حجر المکی او ابن حجر دا غټ ابن حجر دی صاحب د فتح الباری دا دانه خدا بل دی. ابن حجر المکی الحیتمی دا مصری او بیا غیر هجرت کړو مکی ته صاحب د شرح العباب مشهور ترین کتاب د فقه الشافعیه کی صاحب د شرح المناسک صاحب د شرح الارشاد صاحب د شرح الاربعین صاحب د شرح الحمزیه قصیده دا ابن حجر او د فتاوا چې کومه ده اوس ته چې نقل کړي دا فتاوا حدیثیه نه د دینو فتاوا کبرا د ما سره شته ما تاسو ویلو کنه چې دا فتاوا کبرا د ابن حجر د دې کتاب کې چې ته نقل کړي دا فتاوا کبرا راغلي ده. وقد رأيت في فتاوى علامة ابن حجر او ما لیدلې دي په فتاوی د علامه ابن حجر شوافی دی ابن حجر ته ابن حجر الصغير وي او بل ابن حجر ته ابن حجر الكبير وي. اگر چې د تصغیر وي خود د فتوی اعتبار ورکی او دغه فتوی اعتبار نه ورکی ځکه هغه محدث دی او فقيه نه دی راغلی موسم روان دی زر ختمو. يقرأ ويطالع في كتب الفقهية بنفسه دې قرائت کې او مطالعه کې په کتابونو فقهیو بنفسه په خپل باندې ګوري لکه د مودودي ولم يكن له شيخ نشتا
او دې فتوا ورکړي او اعتماد کې علی مطالعه په خپل مطالعه په کتابونو باندې د هدايه شرح پیدا کړی دي د اردو یا د عربی یا د قدوري شرح دي یا نور داسې کتابونه دي رفقنا فهل يجوز له ام ذلك ايضا رفردا جائز د چلی فتوا ورکړي فاجاب بقوله لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه جائز نه د رفار فتوا بوجه من الوجوه باي طريق دا باي طريق په معنا د دې سره کچته دې فتوا ورکړي او نقل د کتاب نه کیو کونی کوي دا یو کدی فتوا ورکړي او دا فتوا ځان نه پاري چې په صورت عمل کې یا فتوا غیر نه پاري چې په صورت افتاء کې نه یا بوجه من الوجوه په معنا د دې سره نه بوجه من الوجوه بقول من الاقوال په معنا سره په یو قول فقهاء هم د تدا اجازه نشته چې فتوا ورکړي لانه عمي جاهل ذکر دی عمي جاهل دی دماغ خراب دی عمي جاهل فارغ مليان دی ولا يدري ما يقول بل الذي ياخذ العلم من عن المشايخ المعتبرين بلکې هغه کس هم فتوا نشي کولای چې چا علم د لوی مشایخ راغستي وي لا يجوز له ان يخطا جائز نه شدي فتوا من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي رحمه الله ولا من 10 ثلاث كتابون هم فتوا نشي ورکړي وي اذا كما قبل ما تعتوي کله چې لسو شل کتابونه کله نه کله په غلطه کې مبتلا شي بل 10 و20 قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المصحف بلکې لسو شل کتابونه کله نه کله اعتماد کوي په یو مقاله ضعیفه په مذهب کې ولا يجوز تقليدهم فيها بخلاف المؤخر خلاف ثابت له هغه ماهر فقيه لرا مفتي لرا الذي اخذ العلم عن اهله الى علم والد خپل اهل د علم او یواز علم د اهل د علم لوانلی د دې نفس د نفار یو ملکین نفسانیه جوړ شي وصارت له فيه ملكه نفسانيه یو ملکین نفسانیه جوړ شي فانه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بالصحه ذکر دې د تفته لګي چې کوم صحیح دي کوم غیر د صحیح دي په مسائل پیږي او هغه چې مسائل سره کوم شی متعلق دي هغه متعلق اشیاء چې چاله اعتبار ستو چاله نشته نو چې دا درې شرایط پکې فهذا هو الذي يفتى الناس نو دا هغه کس راغلی چې ما قبل شرایط پکې وي د استادانو نه فتوا کړی وي د استادانو نه تمرینات کړی استادانو اجازهونه کړی دي فتوا کوي اول دا چې مفتی شاهر فاصل کې څه شي دي واسطه د معبر دي نو دی چې د اوصاف متعدده ما قبل پکې وي د سفیر جوړېدي شي او چې چا کې دا ما قبل اوصاف نه وي دا سفیر نشي جوړېدي تاسو سفریه د الله کنه ما به خبر پیګه تاسو معبرین یې کړه دا تاسو نه چې عوام ته پوښتنه کوي او تاسو ته جایز دي ناجایز دي دا جایز دي او ناجایز دي تاسو په کور کې جوړ کړی کو دا د الله جایز ناجایز دي دا الله نه چې الله جایز او ناجایز نو تاسو معبرین یې تاسو سفریه نو دا کس چې د اوصاف مقدمه متقدمه پکې دي دا کول شي چې د معبر شي د شریعت نه او دا کول چې د سفیر د الله د احکامات نشي ويسع يكون واسطه بينهم وبين الله تعالی وما غيره هر چې غیر د دې کله چې دا استثناء شي دا هر یو تا دا مجموع من حيث المجموع تمزي او یو تمزي دا ټول اوصاف کې چې چا کې نه د استاد سره فقاهت کړي نه پويږي د مسائل په صحت باندې پیږي د مسائل په صحت استادانو باندې پیږي استادانو ته اجازه ته فتوی نه کړي نو مجموع من حيث المجموع شرائط هم استثناء راغلي دا او کنه یو وینو هم راغلي دا کدا یو هم پکې نه وینو دا سره بیا فتوا نشي ورکولي او ما غیره فيلزمه اذا تصور هذا المنصب هر چې غیر د شرایط نه چې یو سړی موصوف په شرایط نه وي نو لازم د هغه کس سره چې یو سړی خسته کی ځان په منصب شریف باندې سوال لازم دی يلزمه التعذير البليغ خطا قولي برابر دا شخم مزيدار اوخه تعذير بليغ مزيدار تعذير والزجر الشديد وزرج شديد الزاجر ذلك لامثاله چې دا زاجر وګرځي دا هم سزا وګرځي دا هغه کسانو لپاره چې شوق امثال دي وي سام مثالي چې وي مفتي او دا ته مفتي وي یا دا چې کسبي چې هغه فتوا نه کړو فتوا ورکي ان هذا الامر القبيح الذي امر قبيح يؤدي الى مفاسد لا تحصى چې دا تلل کې مفاسد لا تحصى والله تعالى اعلم لاړ شي تاسو خپل شعر ته لكنما القاضي څنګه راغلی دی شعر تلار شي وقولي
او قول زما او کان ظاهر الروايه بما قبل ما تتوي یا همیشه به فتوا ورکې په هغه باندې چې ترجیح دا مشایخ دا غیر راشي چې مشایخ ترجیح کړو ټیک ته او چې ترجیح مشایخ هونه کی او کان ظاهر الروايه زما په کتاب کې ستاسو نن خدما په کتاب کې 50 نمبر صفحه او کان ظاهر الروايه یا ظاهر الروايه یلم یرجو خلاف ذا کفر مراد د ظاهرت خمسه معناه أن ما كان من المسائل في كتب التي رويت عن محمد بن حسن مراد دين هغه مسائل دي د کتابونو هغه مسائل دي چې روایت محمد بن حسن الشیبانی نشوي روایت ظاهره یفتری روایت دا روایت چې ظاهر یو فرمان فتوا کیږي وان لم يصله بالتصحيح اگر کله دې په تصحیح باندې تصریح نه شي ځکه کتابونو د ظاهر روایت دا مصحح کې خو د دې تصحیح التزامي ده تصحیح دې ته ویل کېږي چې الفاظ د فقيه پکې راشي یا الفاظ د صحت پکې راشي نو که الفاظ د فقيه او د صحت پکې صراحتا را نشي نو هغه اقوال یا هغه کتابونه چې هغه د روایت ته دې تصحیح شي التزامي ده د دې سره د تصحیح تړل شوی راغلی ده نعم لو صح يصح روايه اخرى كشرط ظاهر روایت ته د ظاهرت په مقابله کې نادر روایت ته او تصحیح د روایت اخرى چې نادر روایت ته غور شو من غیر کتب الروایت يتبع ما صححوه نو تابعداري بکیږي هغه چې د کچا تصحیح شي قال علامه ترسوسی ویل د علامه ترسوسی په انفر وسایل کتاب کې په مسله کفالت الى شهر زموږ مسلې سره غرض لري ان قال المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاهر الروايه قاضي مقلد د پر جائز نه چې دی حکم کې مگر دی به حکم کې په ظاهر روایت باندې لا بالروایت الشاذه مگر پر روایت شاذه به حکم نه کوي یره کله بتا تا هم چې کله نه کله اخذ د نادر روایت په مقابله دا ظاهر روایت کې کله نه کله اخذ د واقعات او فتاوی دی په مقابله د ظاهر روایت او د نادر روایت کې بی الا ان ينسو مگر دا چې نصر شي ظاهر د کلام راشي ان الفتوى عليها چې فتوا په دې روایت شاذه ده روایت شاذه ته وي نادره په مقابله د ظاهره کې یا واقعات او فتاوی په مقابله د دې دوانو کې وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین